الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدين النصيحة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مسلمانانو الله جل جلاله لزمونگا دا جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کامل اتباع نصیب کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روڑلی شوی دین باندے دے اللہ جل جلالہ منگا و تاصل دا عمل توفیق راکی الدین کلہ ادب اللہ دے پمون کے ادب دا مشرانو ادب دا قرآن ادب دا پیغمبر علیہ السلام ادب دا جماعت آداب دا مور و پلار عشق و محبت دا یوبل سر تعلق من محبت صل رحمی دا قائم کی زما عزت مندو هاغ صل رحمی او هاغ ادب کم چی پیغمبر علیہ السلام صحابو تخودلو او په حقیقت کې هغی عملی نمونه مونږ ته پیش کړی وه په دغه سلسله کې یو واقعه د صحابه کرامو د عبدالله ابن عمر او د حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہما تاسو ته ذکر کوم په یو مجلس کې صحابه ناستی پا آغا مجلس کے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی مشر صحابی دی دا نبی علیہ السلام او عبداللہ ابن عمر دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوی دے دا حضرت مقداد زعل بلا صفات تھی بلا فضائل و کمالات تھی یورز دا نبی علیہ السلام سرناستو پا پیغمبر علیہ السلام باندے وحی شروع شوا پا نبی علیہ السلام باندے با دا وحی دمرا بوجو چکل با وحی شروع شوا پا نبی علیہ السلام با پا یخنے کے ہم خولی رالے نو دے دا پیغمبر علیہ السلام سر تشریف فرماؤ پا نبی علیہ السلام دا وحی کیفیات شروع شو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندې خولی رالی او لکه د ملغلرو ته خولی بیده او دی مقداد رضی اللہ تعالی عنہ و تخلواز اکڑا و غخولی اس کلی
ټول بدن معطر شو. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا عمر په مخ او په شونډو ښکل کړی دی. وړوکی په مخ مبارک یې ولا لاس راښکلی دی او د زمانې د قرآن حافظ د احادیثو حافظ فقیه او پوه سړی و. په یو مجلس کې دا دواړه صحابه ناستو. د عمر رضی الله تعالی عنہ د خلافت زمانه ده. په دغه مجلس کې عبدالله ابن عمر او مقداد رضی الله تعالی عنہ ناستی چې د دې په منځ کې خبرې تیزې شوې. پس خبره باندې تکرار شو. نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په مقداد رضی الله تعالی عنہ باندې سترګې راوباسلې. سخته خبره ورته وکړه. مقداد رضی الله تعالی عنہ بزرگ مشر سپینګیری صحابیو او دی خو نوجوانو وړوکی و د عمر نه. مقداد رضی الله تعالی عنہ په سترګو کې اوښکې رالې. وی ما د پیغمبر علیه السلام نه دا حدیث اورېدلی دی چې قیامت ته نږدې به داسې الکان او نوجوانان پیدا شي چې هغوی به د خپلو مشرانو بېادبي کوي. د خپلو مشرانو مخکې به آواز اوچتوي. د هغوی ټکانه دوزخ او جهنم دی. دا خبر عمر ته ورسېد. عمر امیر المؤمنین دی. عمر رضی الله تعالی عنہ خبر شو. مقداد یې راوغوښته. مقداده دا څه مسله وه؟ یاره جي عبدالله ابن عمر زما مخکې چې کوم دی نو تیزې خبرې وکړې، ما ته غوسه شو. ما ورته د پیغمبر علیه السلام حدیث بیان که. عمر رضی الله تعالی عنہ راغې تشریف فرما شو. په منبر باندې ناست و قسم یې وخوړه زما د قسمې د عبدالله ابن عمر نه به ژبه کټ کوم. پرېږدم یې نه. دې ته ادب وی، دې ته عشق وی، دې ته محبت وی. یو زمونږ پوزیشن دی چې زمونږ بچې زمونږ د استاد زمونږ د مشر بې ادبي وکړي، کنځل ورته وکړي، نو مونږ د ماشوم چې کوم دی او د خپل بچي سایډ کوو او د استاد سایډ نه کوو. د مشر لحاظ نه کوو. عبدالله ابن د عمر رضی الله تعالی عنہ وی نه، عبدالله ابن عمر بد کړی دی. فوراً اطلاع ورکړه. عبدالله ابن عمر را حاضر کې. عدالت ولګېده. ما قسم کړی دی چې عبدالله ابن عمر زما زوی زما د پیغمبر د سنتو نه خلاف کړی دی، د مشر بې ادبي یې کړې ده. مشر ته په دې ژبه باندې تیزې خبرې کړې دي، زه به دا ژبه کټ کوم. صحابه راغونډ شو چې عمر خو عجیبه کار وکړ، قسم یې وخوړ. دا قسم خو اوس پوره کول غواړي، دا به څه کېږي؟ او عبدالله ابن عمر خو څه وړوکی سړی نه دی، دا خو حافظ الحدیث او حافظ القرآن دی، د پیغمبر صحابی دی. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ پس خلق لاړه کور ته. راشه کنه حضرت خبر نه، مسله جوړه شوې ده. کیسه ورته وکړه. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ سره د یو جرګې او سره د صحابه
تشریف راوړه عدالت لګېدلی دی عمر رضی الله تعالی عنہ تشریف فرما دی او چاړه ورسره په لاس کې د پولیس والے لیږلي دي عبدالله ابن عمر راولې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ورغی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته ورته غاړه وت عمره دا څه کې ته را چاړه راکړه لږه چاړه یې ور د لاس نه واغسته بیا ورته وی عمره لږ سړه وخوره لږ یخ شه دا څه کې لږه حوصله وکړه عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی په الله قسم دا مقداد چې کوم حدیث بیان کړی دی هغه سات راته یاد دی هغه وخت راته یاد دی هغه ټایم زه پیغمبر علیه السلام سره ښي طرف ته ناستم په دې مسجد نبوي کې په فلاني ځای کې ناستم او نبی علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث بیان کړی دی او ما قسم کړی دی نن به د عبدالله ابن عمر نه جبه غوسوم جبه به تې کټ کوم عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ یو خوا بل خوا وکتل صحابه جمع دي جماعت ته کثیر تعداد کې راغلي دي هلکه مقداد نشته حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ ولې رانغی موږ سره جرګه کې مقداد رضی الله تعالی عنہ وی ما خو اسې خبره وکړه ما خو دا نه وی زما خدا خیال نو بهرحال عثمان غنی صاحب وی مقداد ولې رانغی په دې کې څه ګوري چې په دروازه باندې حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ راښکاره شو په ښې اوږه باندې امام حسین رضی الله تعالی عنہ بچی د ماشوم نه کېنولی دی او په ګس لاس کې ګس طرف ته ورسره عبدالله ابن عمر دی او را روان دي وی اے امین المؤمنین زما خدا مطلب نو چې ته د قسم وخورې او د عبدالله ابن عمر نو جبه کټ کې ما خو ورته صرف د ادب او د تعدیب دپاره ووې ما وی چې ته به ورته تنبیه او زورنه وکې او بیا ورته وی اے عمره که زما خاطر نه کې دا په اوږه چې څوک ناست دی د خاطر وکړه که د محمد رسول الله سره مینه کې نو د دې ماشوم خاطر وکړه د حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہ خاطر وکړه او عبدالله ابن عمر معاف که او یو کار یې وکړو عبدالله ابن عمر ته وی جبه راوباسه عبدالله ابن عمر جبه راوباسله حسین ماشوم ته وی د دا جبه ښکل که هغه ول هغه جبه ښکل که وی عمره زه اوسې کټ که کومه جبه چې حسین ښکل کړي که تا ته جایز ښکاري نو دا کټ که عمر رضی الله تعالی عنہ په سترګو کې اوښکې رالي جاړي عبدالله ابن عمر ته وی پاسه او د مقداد رضی الله تعالی عنہ جبه ښکل که مقداد رضی الله تعالی عنہ جبه راوباسله او عبدالله ابن عمر ښکل که وی په الله قسم ما د پیغمبر علیه السلام نه اورېدلی دي چې د چا جسم او د چا بدن حضرت مقداد سره ټچ شو او چا د مقداد صفتونه وکړو او چا ته حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ عفو درگذر وکړه اب جنت ته ځي معامله صفا شو غرض دار زما عزتمندو صحابو کې ادب بچو ته به ادب خو مشرانو او پلارانو یې دا کوشش کو چې د کشرانو تربیتو کی د مشر بی ادبی چرته ونه شي ځکه الدین كله ادب د پیغمبر علیه السلام ښکلي اخلاق با ادب شخصیت صحابو ته هم هغه ادب ښولی عمر رضی الله تعالی عنہ سوی وی مقدادا او عثمانا بیا خو زما دا جبه د کټکولو دا
چې ما خپل زوی ته ادب ولې نه دی ښودلی چې د مشر صحابي په مخ کې د مشر سپینګیري بابا په مخ کې چې کوم دی داسې په اوچت آواز باندې او تیزې خبرې وکړه بیا خو زما ژبه د کټ کوله ده عثمان غني رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي نه حضرت بس ته د خپل قسم کفاره ورکا او باقی عبدالله ابن عمر ته مقداد معافي وکړه تم ورته معافي وکړه الله دې معاف کړي انسان دی غلطی تی کیږي نو بهرحال زما عزتمندو دقسې تربیت پکار دی د خپلو بچو آداب ورته ښول پکار دي د جومات ادب د قرآن ادب د مشر ادب د پلار ادب د تره ادب د رور ادب د خور ادب الدین كله ادب دین ټول ادب ادب دی چې مونږ او تاسو د خپلو مشرانو د خپلو کشرانو د رونو بایګانو د والدینو د هغې ادب کوو یقینا خبره چې زمونږ او ستاسو دنیا او آخرت به الله جل شانه خشته کي او د خوشحالو کي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.